نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دریم پارا 245 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې انفاق فی سبیل الله ذکر شو چې څوک د الله پاک په لاره کې خرچ وکړي د انسان تبا ډېر زیات ثوابونه او بدلې په دنیا کې ملاويږي. په دې رکوع کې هم الله پاک د انفاق فی سبیل الله حکم فرمایي چې تاسو په جون کې خپل انفاق او خپل صدقې وکړئ، ځکه چې په تاسو یو ورځ داسې را روانه ده چې په هغه ورځ باندې به نه د دنیا تجارتونه وي، نه به دوستانې او تعلقات وي، او نه به شفاعت قهري، یعنی په زور باندې د چا شفاعت او سفارش کول یا نه به سفارش د کافر د پاره وي. دغه ورځ نه مخکې تاسو په خپل ژوند کې انفاق او صدقې ورکړئ. الله پاک په دې رکوع کې مؤمنانو ته حکم فرمایي چې تاسو د الله رب العالمین د رضا د پاره انفاق فی سبیل الله وکړئ. امام رازی رحمت الله علیه فرمای چې په دې کې انفاق نه مراد عام دي، که انفاق د مال لی خپل مال په دنیا کې ولګوي، ځکه یو ورځ په تاسو راځي چې په هغې کې به تاسو مال بیا نشي لګولی. یا د انفاق نه مراد علم دی چې تاسو خپل علم په دنیا کې خرج کړئ، ځکه یو ورځ داسې را روانه ده چې هلته بیا تاسو علم باندې چاته فایده نشي رسولی. انفاق نه مراد قوت دی چې تاسو خپل قوت د مرګ نه مخکې د الله د رضا د پاره استعمال کړئ، ځکه چې په تاسو یو ورځ داسې را روانه ده چې په هغې کې به تاسو خپل قوت د الله د رضا لپاره بیا نشي استعمالولی. او انفاق نه مراد اصابت رأی دی چې خپل رأی او خپل سوچ د شریعت مطابق استعمال کړي، د نیکانو خلکو په مرګیتیا کې او د بدانو خلکو نه په پرهیز کې خپل رأی استعمال کړي، ځکه یو ورځ داسې را روانه ده چې تاسو به خپل رأی بیا نشي استعمالولی. بیا خو شیخ التفسیر احمد علی لاہوری رحمت الله علیه فرمایي چې په دې آیت کریمه کې لا بیع فیه ولا خلة، لا خلتن مراد هغه دوستانه ده چې هغه د دنیا د پاره وي، د دنیا دوستانه به د چا په کار باندې نه راځي، او هر چې دینی دوستانه ده، د علم دوستانه ده، د دین دوستانه ده،
د شریعت دوستانه ده، د نیکی او د تقوا دوستانه ده، نو دا به مسلمان ته د مرګ نه بعد هم فایده ورکوي، په قبر کې هم او په آخرت کې هم مسلمان ته به دې دوستۍ په بنا باندې نجات بیا ملاویږي. نو په دې کې ولا خلتن مراد عام دوستی نه ده، بلکې دې نه خاص دوستی مراد ده چې کوم د دنیا د لالچ دپاره وي، هغه په کار د چا نه راځي. هر چې د دین دوستی ده نو دا به په کار باندې راځي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احب، چا چې د چا سره محبت او دوستانه ساتلی ده نو د انسان به په آخرت کې د ده سره وي. نو که د نیکانو خلکو سره محبت و، د دیندار خلکو سره محبت و، د صحابه کرام او د اولیاء کرام سره محبت و، نو دی به په آخرت کې د دوی سره پاسي. ګوره دی انسان ته مرګتیا پیدا ورکړه. نو دلته په دې آیت کریمه کې د ولا خلتن مراد دوستانه تعلقات دنیوي دي. او دلته دریم نمبر لفظ راغلی دی ولا شفاعه، لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعه. شفاعت نه مراد یا شفاعت قهری دی چې د الله رب العالمین د اجازت نه علاوه به څوک د چا سفارش نشي کولی، او دا خو یقیني خبره ده چې بادشاہي د الله د اجازت به د الله پکاري، کمیلو نشي شفارش او سفارش به څوک د چا نشي کولی. او یا ولا شفاعتن مراد شفاعت د کافر د پاره دی. نو شفاعت د کافر د پاره نشتا. لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعه. شفاعت بنوی د کافر د پاره، ځکه سفارش او شفاعت حق دی د مؤمنانو د پاره. لکه قیامت په ورځ به پیغمبران سفارش کوي، د پیغمبر ملګری صحابه کرام به سفارش کوي، د نبی علیہ السلام وارثان عالمان به شفاعت کوي، د قرآن کریم حافظان به شفاعت کوي، د دین او د کفارو په مقابله کې د جنگیدو د مجاهدینو به سفارش او شفاعت قبلیږي، شفاعت بر دوی چلیږي. دلته چې کوم نفي د شفاعت شو نو یا شفاعت قهري چې د الله د اجازت نه علاوه وي، او یا د سفارش او شفاعت نه مراد د کفارو دی. نو د سفارش د کفارو نه قبلیږي ځکه چې ایمان نشته. دا خبره به ذهن کې یاد وساتو. قرآن کریم کې یو ځای کې د شفارش او سفارش نفي راځي، او نور ځینې کې باقاعده په حدیثو کې د سفارش اثبات راځي. نو چې کوم ځای کې اثبات هغه د مؤمن د پاره، او کوم ځای کې د شفاعت او د سفارش نفي ده نو هغه د کافر نه، او یا سفارش او شفاعت قهري مراد دي نو نفي د هغې ده. او هر چې اثبات د سفارش دي هغه د الله په اجازت باندې د مؤمنانو د پاره به کېږي. بیا الله رب العالمین د انفاق فی سبیل الله نه بعد د ایمان او د توحید ذکر کوي چې تاسو انفاق د الله په لار کې کوئ. د هغې دپاره بنیاد ستاسو د عقیدې صحت دی. که عقیده ستاسو د الله په باره کې صحیح د توحید وي، الله یو منئ، د الله پاک ټول صفات کامل منئ، الله سره څوک شریک په ذات کې نه منئ، د الله صفتونه مخلوق له نه ورکوئ، نو ستاسو ایمان او انفاق فی سبیل الله دا بیا قابل قبول دی. او کنه تاسو عقیده صحیح نه وي، عقیده کې نقصان او خرابي وي، نو که هر څومره مال تاسو ولګوئ په دې باندې تاسو ته هیڅ قسم اجر نه ملاویږي. په دې رکوع کې یو آیت ذکر دی چې هغې ته ویلی شي آیت الکرسی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیره تپوسو که چې په قرآن کریم کې د ټولو نه لوی آیت اکم یو دی؟ ابی ابن کعب رضی الله عنه دید ادب احترام سر الفاظ او فرمایل الله ورسوله اعلم، الله دا غ پیغمبر خپیږي ما ته پته نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا او فرمایل چې په قرآن کریم کې د ټولو نه بهتر آیت کم یو دی؟ بیا حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه او فرمایل الله او رسول خپیږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه پسینه باندې لاس کې خودو
او دریم ځل بیا دا تپوس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې په قران کریم کې د ټولو نلوي آیت دا آیت الکرسی ده د لویوالي فضیلت ته اعتبار دی الفاظ په لحاظ سره اگر چې دا آیت لوی نه دی ورکوټ دي نور لوی آیاتونه قران کریم کې شته لکه سوره بقره اخیری آیاتونه کې یو آیت راځي غټ آیت دی لیکن دلته د اجر او د فضیلت په بنا باندې نبی عليه الصلاه والسلام سوال کړی دی نبی عليه الصلاه والسلام حدیث مبارک کې راځي چې کوم کور کې سوره آیت الکرسی لوستل شي نو په دغه ځای کې شیطان نټینګي شیطان تختی او منډي وي او دغه شان یو حدیث مبارک مشهور دی چې د یو صحابي غلوه او داغینه به شیطان غلا کوله اخره کې په دې صحابي آیت الکرسی ویل شیطان بیا غلا نه راتلو مشهور واقعه بیا ان شاء الله چې تفصیلا وایو په دې آیت کریمه کې د الله رب العالمین یو څو صفات ذکر کیږي د ټول اول دعوت توحید ذکر کیږي الله لا اله الا هو الله پاک داسې ذات دی چې هیڅ قسم شریک نه لري لا اله نشته دی بل خدای الا هو سوا د الله پاک نه لا اله نشته دی د عبادت قبلون کې الا هو سوا د الله نه نشته دی د سجدي مستحق سوا د الله نه هیڅوک نشته دی قابل اتباع سوا د الله پاک نه بل خدای د بل خدای اتباع نه کوي لا اله الا هو نشته بل مشکل کوشا او بل حاجت پوره کون کی او بل اولاد ور کون کی او بل بچی ور کون کی او بل بیماری لری کون کی صحت ور کون کی نشته دی الا هو سوا د الله پاک نه اول بستا عقیده توحید وی د عقیده توحید نه بعد د الله پاک د توحید دلائل ذکر کیږي الحی الله پاک مدبر دی همیشه ژوند دی القیوم د تمام نظام چلون کې دی یا القیوم په خپل باندې قائم دی چا قائم کړي نه دی الحی الله همیشه ژوند دی داغه جون باندې فنا ناراضي ځکه د حی په مقابل کې راضي موت الله پاک باندې مرګ ناراضي الله با همیشه ژوند دی همیشه د پاره بوي القیوم په خپل باندې قائم دی او هر چیز قائمون کې دي بل صفت د الله پاک لا تاخذه سنه ولا نوم ناراضي په الله پاک باندې تغییر د حوادث او د حالاتو څنګه خوب په ناراضي پرکالی په ناراضي د خوب جوټي په ناراضي بل صفت د الله بادشاہي دمرلو یدا چې پاسمان نو پزمکو کې دا بادشاہي چلیږي بل صفت د الله بادشاہي او حاکمیت دمر ډېر لوی دي چې داغه اجازت نه علاوه څوک هم سفارش نشي کوله کولی دي او ک نبی دي او ک عام امتی دي د الله د اجازت نه علاوه سفارش نشي کوله بل علم څومره دي دومره علم دی عالم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله پاک پیژنه غ چې دوی سره کوم چې دي نرستو یعنی د دنیا د پیدایش نه وړاندې تر د دنیا د ختمېدو پورې د دې ټول سيزون علم د الله سره دی بل صفت د الله پاک وسع کرسی السماوات والارض د الله جل شانو علم د اسمانونو د زمکو نه فراخه دي تفسیر جلالین لیکي د کرسی نه مراد د الله علم دی یا د الله رب العالمین بادشاہی ده یا د الله پاک کرسی ده خو چې څنګه داغه د شان مناسب ده داغي په حقیقت باندې منګ نه پیږو بل صفت د الله پاک دمر الوی قادر مطلق ذات دی چې د اسمان نو زمکو په حفاظت کول باندې ستړي کیږي نه بل صفت د الله هغه اوچت دی العظیم ډېر لوی دی په اعتبار د ذات او د صفاتونو سره دا د الله پاک صفات ذکر شو عقیده توحید بیان شو او د توحید نه بعد د الله جل شانه صفات ذکر شو مؤمنانو په دې ایمان ساتي بیا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد په دې آیت کریمه کې الله پاک
په دین کې د داخلېدلو په باره کې فرمایي چې په دین کې به تاسو څوک په زور باندې نه داخله وي. شان نزول د دې آیاتونو داسې دي چې په مدینه منوره کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه بعد دوه قسم خلق اوسېدل. یو هغه خلق چې هغه حقيقي د مدینه خلقو يهوديانو، او دویم هغه خلق چې د مکیو هغه خپل بچی د يهوديانو ته ورکړي چې زمونږ د بچو د بتاسو علم خای، چونکی يهوديان د مشرکانو په مقابل کې اهل علم وو، نو دی خپل بچی د يهودو ته ورکړي زمونږ بچو ته تعلیم ورکړي. کله چې دی پلارانو مدینه منوره ته هجرت وکړو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګتیا یو کړه، نو دی صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چیرې جی زمونږ دلته بچی دي او موږ پاغي باندې دین زکول د پاره يهود لرا لګلو، اوس موږ رالو نو موږ د خپل بچی د اسلام تراړول شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې په زور باندې تاسو دین اسلام ته دین نشي راړولې، او دا آیاتونه الله پاک نازل کړل. دلته یو مسله ځین کې یاد وساتئ، ایمان راوړل دا د اختیار شی دی. ایمان راوړل نه بعد احکامات منل دي کې مجبوری او زور چلیږي. ایمان انسان نوړي په خپل اختیار، که ایمان نه راوړي نو دی به څوک مجبوره کینه چې خامخا په زور ایمان راوړه. البته که ایمان راوړو او بیا د ایمان مطابق عمل نه کوي نو دته اسلامي حکومت سزا په احکاماتو باندې ورکول شي. لکه مثال یو سړی دی ایمان نه راوړي ته ورته نشي ویلی چې مونږ کوه، خو چې ایمان راوړو او مونږ نه کوي اسلامي حکومت دته سزا ورکول شي چې لکه ته ولې داسې کې. یا مثال یو سړی ایمان نه دی راوړي او ګیره نه پرېږدي، نو دته ته نشي ویلی چې ګیره ولې نه پرېږدي، ځکه چې هغه ایمان نه دی راوړي. خو چې ایمان راوړو او ګیره نه پرېږدي اسلامي حکومت دته سزا ورکول شي. ګیره ولې نه پرېږدي؟ اول ایمان کې داخله دل پدې کې اکراه نشته. لا اکراه فی الدین، نشته د اکراه او جبر په داخله دو په دین کې چې څوک مجبور کی په دین کې داخله ولو باندې. او بیا الله پاک فرمایي چا چې په اسلام باندې منګولې اولګولې او د دین رسې کلکونی ولا، نو د انسان به یقینا کامیابیت او رسیږي او د دو دا ایمان به دی بچ کی. او کنا ایمان باندې منګولې ونه لګول، ایمان رسې او د دین رسې کلک اوننی ولا، نو دا سړی به ډیر زر د ایمان نه ووړي یا ایمان باندې نشي پاتې کېدو، د اطمینان نشته. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای چې ما یو پیره خوب ولیدو چې زه په یو اوچت استن باندې ختم چې دا غي په سر باندې یو کړې لګېدلې ده. عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې په خوب کې په یو اوچت استن باندې ختم چې د دې استن په اخیری سر باندې یو کړې لګېدلې ده، هغه ما ډیره په مضبوطه باندې اونیوله. دا خوب مې د شپې ولیدو چې سحر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. نبی علیہ السلام ته خپل خوب بیان کو، جره دي تعبیر را تراکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل انت تموت علی الاسلام، تو په اسلام باندې وفات کېږي، ځکه تا د دین او د اسلام کړه کلکنی ولیدا چې دې لپاره هیڅ قسم کټ کېدل نشته. او بیا الله پاک فرمای د مؤمنانو صفت ذکر کی چې ایمان مؤمنان د تیارونو بچ کی رڼا ته راړي، الله پاک د تیارونو روباسي ایمان کې داخلي پرانا کې. او دا کافر دا د شیطان ملګری دي، نو دوی د خپل خدایان یا د دوی چې کم ملګری شیطان دي یا د کافرانو چې کم مشران دي، نو دا کافران لګیا دي د خپل کشران د رڼا نه روباسي او په تیارو کې داخلي. د ایمان بدلا او د ایمان نتیجه جنت دی، او د کفر بدلا او د کفر نتیجه هغه د جهنم دی. نو الله رب العالمین فرمایي
یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا تاسو خرج کی مما دا غسن رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته من قبل ان یاتیا مخکې د دې نه چې راشي یومن یو ورځ داسې ورځ لا بیع فیه چې نبوي تجارت کول غیتل خرڅول په دغه ورځ کې ولا خلت او نبوي دوستانه مخکې وضاحت شو ولا شفاعت او نبوي شفاعت د کافر د پاره یا شفاعت قهري والکافرون هم الظالمون دا کافران چې دوی ظالمان دي الله لا اله الا هو الله رب العالمین داسې ذات دی لا اله الا هو چې نشته بل خدای سوا د الله نه الحي الله پاک مدبر دی همیشه ژوند دی القیوم الله پاک په خپل باندې قائم دی نظام قائمون کې دی څوک ولا قائمون کې نشتا لا تاخذو سنه ولا نوم ناراضی په د باندې په الله باندې سنتن فرکالی ولا نوم او نخوب له ما فی السماوات و ما فی الارض دا الله د پاره تمام سيزونه دي چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه څوک دی غزاد یشفعو چې هغه بشفاعت کې عنده د الله سره الا باذن مگر په اجازه د الله د الله د اجازه نه علاوه څوک هم نشته چې شفاعت او سفارش وکړي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله پاک فيږي پاغه سباندي بین ایدیم چې د دوی سره دی او ما خلف پاغه باندې فيږي چې د دوی نرستو سکیږي ولا يحيطون بشيء من علمه او دی حاتن شکولی په یو سیز باندې علم د الله پاک نه الا بما شاء مگر چې الله پاک چاته غواړي علم ورکی وسع کرسی السماوات او فراغ دی علم د الله پاک اسمانونو تا ولر دوزمکو تا ولا يؤوده حفظهما او نستلقي الله پاک لره حفاظت د اسمانونو د زمکو وهو العلي العظيم او د الله پاک اوچت ذات العظیم ډېر لوی ذات دی لا اکراه فی الدین نشتری جبر او زور په دین کې داخله دو باندې قد تبين الرشد من الغي فتاقي سر جدا شوی دی هدایت د گمراهینا فمن يكفر بالطاغوت فسرع سوچا کفر کی بالطاغوت په شیطان باندې یعنی انکار کی د شیطان او د بت او د کفارنا ويؤمن بالله او د ایمان نوړي په الله پاک باندې فقد استمسك بالعروه الوثقى فتاقي سر د منګول ولګولي په مضبوطه رسې باندې لن فصام لا چې نشتر اس قسم کټ کېدل د دې رسې والله سميع عليم الله پاک اوریدونکو عالم ذات دی الله ولي الذين امنوا الله پاک ملګری او مددگار دی کسان چې غي مؤمنان دي یخرجهم الله پاک روباسي من الظلمات د تیارو د کفرنا الى النور هدایت او اسلام رڼا تا والذین كفروا او کسان چې غي کافران دي اولیاءهم الطاغوت دوستان د دوی لپاره الطاغوت شیطانان او کافران دي یعنی دوست د دې خلکو د دې کافرانو شیطان دي یا کافران سرداران دي یا بوتان دي یخرجونهم من النور الى الظلمات روباسی دا کافر او دا شیطان دي خپل کشرانو لرا من النور درنا د هدایت نچ پاغي باندې دی پیدا شوی دي الى الظلمات د گمراهی کفر طرف ته ځکه چې معصوم کله پیدا کیږي دا په اسلام باندې نبی علیہ السلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطره هر یو معصوم چې پیدا کیږي دا په فطرت اسلامي باندې وي فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه پس مور پلار د يهودي کی یا نصرانی کی عیسائی کی یا مجوسی کی نو دا کافران سرداران لګیاوی رو با سید خپل کشران در ایمان درنانا ال الظلمات تیرو د کفرتا اولئک دا کسان چې د اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دی په دې اور کې همیشه د پاروي واخر دعوانا الحمدلله رب